سو پورې چې دعا نشي یو گاډي بم نه دي گاډي با ترغه پورې نسټا ټوي سو پورې چې دعا نشي دعا نه بعد به اجازه تي بخیر الحمدلله دا زمنګ په دې اجتماع کې د جمعرات نه تر اوسه پورې د اتیاو نه زیات تقاریر د علماء کرامو شو او تقریبا زمنګ د صوبې د تمامو ضلعو نمائندگی او د پاکستان د تمامو صوبو نمائندگی او شو چې علماء اردو پښتو کې خپل بیانونه وکړو الحمدلله چې زمونږ په خپل وخت هغه اجتماع اختتام ترسي یو خبره کو څخامخه موږ دلته څلور ورځې یو ځای تېرې کې پدې کې مختلف حالات اغرالو انتظامی والو کې دې شي چې بعض ځکه هغه نس سختی سخت کلامی وغیرہ شوی دا نظم و ضبط پوجا باندې نو زه د تمام اجتماع شرکاونه دغه انتظامی طرف نه کسو دا سه تکلیف چاته رسیدلی زه داغه معذرت کوم دینه علاوه کما دا اجتماع شو اکثر مرګري نقصانات دا نقصان او هم خدمت له اجتماع دا سکمه زیاته شوی نو هغه تاسو مونږ ته بیا پیش کول شي حکومت چې مجموعي تور باندې دا اجتماع صحوبه فواید دین ان شاء الله هغه بیا تاسو مرګرو ته وړاندې کې چې هغه په دې باندې هغه مطمئن شي او حوصله افزایی نغیو شي زه ناظم اطلاعات سے دعوت ترکم چای راشي او قائد محترم تخبر الفاظو کې هغه دعوت خطاب ورکړي اگر स्पीकर वाया स्पीकर बराबर क्या शायद स्पीकर खराब है वो बराबर लाउड स्पीकर है सही नहीं लाउड स्पीकर लगा लगाओ के शातना उच्चत के सही है बातिल हसी परवाद नकम कुल मशरान नरम बातिल हसी परवाद नकम कुल मशरान नरम कुल पंचपीर शेखुल कुरान अबुल यमान बातिल हसी परवाद नकम कुल मशरान नरम बातिल हसी परवाद नकम कुल मशरान नरम कुल पंचपीर शेखुल कुरान अबुल यमान नरम दावत और को कायद मोहतरम का जगीता सलाम मुखातिब शी इंशाअल्लाह तस्वीर आखिरी बयान दे और सो नारे दी दागी जवाब रहने वाली तमाम हजरात खड़े होकर अमीर मोहतरम का इस्तेमाल कीजिए सब खड़े हो जाएंगे नारे तकबीर न झुकने वाला शेख तैयब तालिबी न झुकने वाला न डरने वाला न डरने वाला न बिकने वाला ये बहता दरिया दरिया की मौजे मौजों की रवानी ये चढ़ता सूरज सूरज की किरणें ये चमकता चांद चांद की चांदनी
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا محترم مسلمانان رونو یو موقع کی یو مشاعرہ پائی کے علامہ اقبال رحمہ اللہ مولانا حالی جوندیو مولانا حالی بیمارو اغا مشاعرے کے پخبلا بیان کولے نشا نو اغا اخبل اشعار علامہ اقبال لاور کرل چه زمانا اشعار مشاعرہ دا اغتبے ہوا ہے علامہ اقبال چکلا ادر دا د مولانا حالی اغا اشعار ہوئی نو اغا یو شعر ہوئی وے گویا کہ میں نبی ہوں اشعار کی خدا کا گویا کہ میں نبی ہوں اشعار کی خدا کا قرآن کے اترا مجھ پر کلام حالی گویا کہ میں نبی ہوں اشعار کی خدا کا قرآن بن کے اترا مجھ پر کلام حالی مطلب داو چو گویا کہ دا حالی کلام دا سے شپ ما باندے لگا سنگا چھ قرآن کریم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ کتاب راغلے دے زکر دا آغا شعرو او دوئی اللہ دے زمان مرگر اللہ پا علم کی پا عمر کی تقوی و پرزگارائی کی برکتون واچائی زمانہ مخ کی علماء کرام بیانون اکرل خطابات شو او ما یوسو اصول خیدیو او ما پاغی بز کلام کوم خبر با کوم دا جماعت ترکائے مولانا سمیع الحق اللہ دی علم کی برکت واچئی زمان خبر آگئی اکڑا و تاسو تے پیش کڑا
او پاغي تفصیل هغه ډیر وخت واړي خو زه د بل طرف نه خپل خبره را روانه کوم ما چې کوم سورۃ الاسراء پدې کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي کله چې د الله امداد او فتح راشي نو امداد خود الله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مخ کې نه وو هر قدم هر موقع ہر یو ٹیم کے د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره د الله امدادو نو دلته څنګه جاء رسول الله والفتح امدادو خدای سره فتح نو یو ځای دلته هغه دواره ذکر کړل چې امداد الله به امي او فتح به ورسره امي نو دا نتیجه ذکر کړه چې نتیجه بدایي ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا خلق به الله په دین کې ډلې ډلې راځي ډلې ډلې بدن کیږي نو استاد مداري بسي دبا ڈانگ راوالی کوٹک براوالی خلق بوائی اب انتقامون بالی او بدلی بالی نا ستاکار چتوہ دا اللہ پاکی بیانے دا اللہ حمد و ثنا بوائی فسبح بحمد ربک واستغفرہو تعلیمند امت دا پارے ہوئی دا اللہ نبا معافی غواڑی اللہ با نور مہربان آئی کئی یقیناً منگا دیر کمزوری ہو من سر معمولی گن تاکی علم یا با وی او یا با نوی منگا دیر سادگان یو منگ دور اوخیار دور دانا او دور زکیان نیو خصوصاً زو منگا دیر ناراستا او کمزوریو دمرا تکڑا او دمرا بہادران نیو خو یقیناً دا اللہ امداد دا اللہ نصرت اگا منگ سر شامل حال دے او منگا پاغی باندی پوئیگو او منگا گا محسوس کو او دا آگے نتیجہ نندادے منگا وینو دا نتیجہ وینو چداغا بلوچستان نا دا ایران دا بارڈر نا دا کراچائی نا دا سن نا دا کے پی کے نا دا چائنا دا بارڈر نا دا بلتستان نا مرگری راغلی دی او دا یو مین دا یو محبت دے دا یو خلوص دے او دا دے اللہ ہمیشہ دا پار آباد لری دا مینا دا محبت لگ مخ کے بیام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مکہ کی یو یتیم بچے ہو او دا سے یتیم چداغ پلار داغنا مخ کے وفات شوئے ہو داغ والدہ محترمہ دشپگو کالو او د مور سره روان دے ماما کرتلے مدینی منوری تا ماما خیلی مدینہ منورہ کی واپس مکی ترا روان دے او پلار کی والد بیمار شوا او غا وفات شوا دشپاگو کالو معشوم دخپلو تروریانو دخپلو خپلوانو قافلی سرا یکی آوازی بید پلار او بید مور او بید رور او بید خور اگر آروان دے مکی مکرمی تا او بیا دومره موقع ندا ملاو شوی چاگا د خپل مور قبر تخکارشی او د مور قبر لورشی نالا جی خیران
بیمار ہو رہا ہے. دومره موقع نه ده میلاو شوې چې هغه د مور قبر له ورشي او هله د مور قبر له لاړ چې کله مکه فتح کېږي او د هغه سره یو لوی فوج جان نثاران او بهادران تکړه تکړه ځوانان او نران هغه ورسره دي هغه ته وایي تاسو کښېنئ یو ځل راځمه هغه د مور قبر ته ښکاره شو هغه یتیم بچی چې د هغه نیکه د هغه تره هغه د هغه سره ملګري دي د هغه پرورش کوي او هغه مفات شو یکی یوازې پاتې شو مکه کې د هغه سره د مدینې نه خلک راځي هغه ورته وایي راځه موږ به دې احترام کوو موږ به دې قدر کوو او ته به زموږ سره یې موږ به په تا ځان قربانو هغه خپل کلی پرېښود خپل وطن یې پرېښود خپل عزیزان او خپلوان یې پرېښودل او لاړ مدینه منورې ته کله چې هغه مدینې ته ورسېده تاسو لږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې نظر واچوئ لومبه کار په مدینه کې چې د مدینې نه غیر چاپېره کم قبایل اوسېدل یهود اوسېدل نصارا اوسېدل مشرکین اوسېدل یو طرف ته مکی والاړم شو ځان لډله مضبوطی قوت مضبوطی خو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم شو او دا خلکو سره معاهدې شروع کړې یویش معاهده جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د غیر چاپیره او د خواوشا خلکو سره کړی وي ځکه هغه ځان ته اندرونی فساد نه پرېښودو دا دې لا کولی چې که ما ته نږدې دشمني د لرې دشمن نه زه ځان نشم ساتلی یهودو سره معاهده کوي ابو والا سره معاهده کوي نصاراو سره معاهده کوي د نورو سره معاهده کوي او یویش معاهده وکړي دا دې لپاره چې د لرې دشمن که په ما راځي نږدې ورسره ملګري نشي ما ته و مسله جوړه شي او هغې د ځان سره یو ځای کړل په دې ملګرو کې یو ملګری چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیږه ته د مشرکینو لارې څاره او ګوره چې هغه څه کوي د هغې آمد و رفت څه دی مشرکینو خپلې صلاګانې شروع کړې او هغه یو قافله تیاره کړه چې جنگ چې کېږي یو په افرادي قوت کېږي او دویم په اقتصادي قوت باندې کېږي چې مالی او دولتي د مشرکینو ښځو کالي ورکړل زیورات یې ورکړل او یو وفد یې جوړ کړ د ابو سفیان په سربراهۍ کې چې ته شام ته ورشه تجارت وکړه پیسې راړه چې موږ نور مضبوط شو او تکړه شو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي او د هغه سره 10 کسان نور ملګري ولیږل چې تاسو لار ساتئ آی چې لاړل لاره کې یو جګړه وشوه د مشرکینو یو کس پکې مړ شو دوه تنه هغې قیدیان راوستل رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې خفه شو چې دا هم څه وکړل بې ټیمه هم جنګ وکړو بې موقع هم جنګ وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرکینو لا د هغه مړي بدل کې پیسې هم ورکړې هغه دوه تنې چې نیولي وو هغې هم آزاد کړل او هغې واپس ولیږل ځکه دا مقد جنګ نه وه زه چې کومه خبره کوم لږ سوچ پې وکئ دا مقد جنگ نه وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگ ونه کړ د هغې نه وروسته بیا جنگ بدر وشو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې پوه چې که په دې موقع د صلح حدیبیې په موقع رسول الله صلی الله علیه وسلم لږ وروسته لاړ
او تر دې پورې چې محمد رسول الله ولیک نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ لیکل کول مشرکین ورته وایي موږ تا رسول نه منو نو دا څنګه په داسخط وکړو نبی علیہ السلام حضرت علی ته وایي دا رسول الله ته کټ کا هغه وی قسم په خدای ما پتا ایمان راوړې او تما رسول منلې زنه شم کټ کولې نبی علیہ السلام ما ته وایي چې زیتی کټ کم او رسول الله ته نا کټ کو ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم بوزدلو ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم یریدو ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتماد پر ابو العزت نو چې زمان نصرت او زمان امداد بکئی خو رسول الله ته ناغه موقع کې کټ کو یو درېمه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم خانه کعبه له دو دروازې جوړولې خو هغه پری خو دي په یوې به خلک راځي او په بله به ځي خو هغې پرېښودې ولې ام المؤمنین ته وایي لولا حدسان قومک لجعلت لها بابین که ستا د قوم نه وی ایمان نه وی ما به خانه کعبې له دوه دروازې جوړې کړې وي خو که دوه جوړې کما فساد به جوړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم جائز کارونه صحیح کارونه خو کارونه په بعضې موقعو کې د دې وجې نه پرېښودي وو چې هغې بلې موقع ته پرېښودل او موقع به راشي په هغې کې به زه کار وکړم دا عقل که خدای دیندارو له علماو له ورکړه نو ډېره به ښه شي شیخ القرآن الله دې پرې رحمتونه ولیږي هغه په خپل کتاب ضیاء النور کې لیکلي دي چې کله شیطان پوه شي چې مسله خو د توحید او د سنت خورېږي نو هغه خلک په هغه ساخته کې چې هغه مالایاني هغه بې فایدې نو په هغې اخته کې نن زموږ ملګري مناظرې شروع کړي جمهوریت شي جمهوریت شي داسې خبره ده خو لکه د غل د مور د کندو شاته جاړو نو که څه وایو وای خپل ملګري خفه کوي او که نه وایو نو جماعت راته خرابوي او روانوي په بله لاره باندې بیایي زمونږ ملګري پردی کار په خپله ذمه والي بیا وایي زما چا تپوس ونه که ستا به زه څه تپوس وکړم تا کار جوړ که عرض مې دا کو رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته لاړ معاهدې وکړې ځان یې کمزور ښکاره کړ کور یې ورته پرېښود کلی ورته پرېښود خو چې کله مقراله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګرو بیا کمال کړی دی هغه یو جرنیل د جنګو هغه یو پیغمبر د انبیاء علیهم السلام امامو د هغه سیرت زمونږ دپاره یو لایحه عملو د هغه کار زمونږ دپاره یو لایحه عملو الله د هغه وارثان پیدا کول او په دې سادای کې که زه دا وایم چې مجدد الف ثالث حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده دی دا به غلطه نه هغه د دې زمانې مجدد و هغه د بنیاد نه کار شروع کړ واړه به راجمع کول او قرآن یې ورته ښوده اخلاص ما پرونو ویلي وو د هغه د پلار اخلاص و د هغه د ترونو اخلاص و نو نن د هغه ځمکه الله د اعتماد لپاره وګرځوله د هغه د عزیزانو او د کلیوالو اخلاص و د هغه ځمکې الله د اعتماد لپاره وګرځولې د هغه د کلیوالو اخلاص و د هغه کلی الله د اعتماد لپاره وګرځو د شیخ القرآن اخلاص و د هغه وړوکی غوندې جومات وړوکی غوندې صبر هغه الله د دنیا د توحید او سنت مرکز د بیت الله نه بعد وګرځو هغه د دعوت د توحید او سنت مرکز وګرځو دا ټول کارونه په اخلاص باندې روان دي تاسو خپل مقصد پیژند تاسو ستر العیوب دی یو بلوک
تاسو د یو بل خیال وساته یاد ساتئ دا جماعت به ان شاء الله د دنیا په ټوله دنیا باندې حکومت کوي او د دې جماعت نه به الله جنډي اوچتي کی او دنیا کې به د الله د توحید او سنت आवाज اوچتي خو دې لا مهنت پکار دی دې لا جذبات نه دي پکار هغه جذبات چې هغه په سوچ باندې غالب شي نو هغه نقصان جوړي هغه جذبات چې هغه د سوچ د لاندې نو هغه جذبات کامیابی مومي شیخ القرآن الله دې په رحمتونو ولېږي کله کله بغلې ناستو سوچ به کو شیخ القرآن به وي چې چټاکا علم نو من ولا عقل پکار دی چې من عقل نه نو هغه علم د کټوای کې کېدا او سر په بنګا وړه به پوری کا چې اډو چاته ونه ځکه هغه به نقصان جوړ کې کله چې علماو کې الحمدلله ثم الحمدلله زمنګ د جماعت علما زمنګ د جماعت دایان او خصوصا د نوی ځوانان چنن را مخ کې شوې دي الحمدلله آی کې بد دي فقیر لاسي چغه ما را مخ کې کړی دي د دې لپاره چې دا جماعت په مخ کې باندې بوزي پدې کې ما سره عوام مرګري پدې کې زما سره زما د کورانه خلق هغه ولاړی او دا جماعت الحمدلله نن رسته ترقی کوي پرون زمارور میجر صاحب راغلو دیل راغلو چې مال او تاسو لا تسلی راکی چې څنګه راغې دل دی بیمار شنا صاحب بیهوشی رااله ما سره فکر شه ما منډه کړه ما دای خو نو خبر د معنا بیهوشو بیا منګه تنظیم وکاو د اسلام آباد ته هسپتال ته ورسول ننم بیمار دے پرون ما دعا کړي وا سار میں هم کړي وا ننم بیمار دے صرف دی لراغه چې مال تسلی راکی زما املا مضبوطه کی زما مټ مضبوط کی او تاسو له تسلی در کی تاسو زمون باغبانان یې تاسو زمون باغ ساتي تاسو دې لپاره املا تړلې ده منګه دې لپاره دا اهتمام منعقد کړي وا چې منګه هغه کوم اصول د جماعتو کومه طریقې کار د جماعت وا کوم د طریقې اصولو چې حضرت شیخ القرآن موږ ته خودلیو موږ به ان شاء الله پاغي باندې عمل کوو زه یو خبره کوم موږ غواړو چې زمونږ په دې ملک شریعت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نافذ شي او راشي خو موږ په پرامن طریقه باندې کوو د ټوپک په زور نه کوو د طاقت په زور نه کوو په بدمعشای باندې نه کوو منګه په هغه طریقه باندې کوو په کومه طریقه چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د بنیاد نه کار کړو او چې کله وخت راغی موږ به د دې ملک دغه مدافع قوتونو سره کاغه فوجي او کاغه اداري موږ به ان شاء الله غي سره څنګه په څنګه ولاړو او موږ به د دې ملک حفاظت کوو من به مسلمانانو د ملکونو حفاظت کوو من به د خلکو د عقیدو اصلاح کوو من به د خلکو د عمل اصلاح کوو من به د معاشري اصلاح کوو او هغه تحریک هغه جنډا چې حضرت شیخ القرآن موږ له پلاس کې راکړی و ان شاء الله هغه به موږ نیولي او موږ به په هر میدان کې ولاړ یو او موږ به دا جماعت او دا کار مخکې بیایو تاسو به ما سره په دې کې ولاړ یو کنه تاسو به مرګرتیا کوی او کنا تاسو به مسلمانانو ملکونو حفاظت کوی او کنا تاسو به د جماعت ترقای مهنت کوی او کنا تاسو به هغه اصول روان یو کنا تاسو به هغه مدافعونه داغه نقصانی سيزونه ځان ساتي یو کنا تاسو به کار کوی او کنا ان شاء الله دا پاکستان دا د مسلمانانو بناګای ان شاء الله دا پاکستان دا د مسلمانانو د بچاو لاري دا پاکستان به ان شاء الله د مسلمانانو د سر ملکی دا پاکستان به ان شاء الله د مسلمانانو د ترقی
زه ستاسو ټولو ډیر مشکور یم تاسو تکلیف تیر که ډیر لوی لوی خلک په تاسو کې راغلي دي زه پیژنم په لوی لوی محلاتو کې اوسیږي نن په دې خارو کې ناس وي دعا وکړئ چې الله غیلا دنیا او آخرت ښایسته کړي الله ټولو بیمارانو لا شفای کامله ورکړي الله حضرت شیخ القرآن زموږ والده محترمه محمد یمان او د شیخ القرآن او زما د والدی خپلوان چې څومره وفات شوي دي الله دې د هغوی قبرونه منور کړي الله دې زموږ نه تر مرګه د توحید او د سنت خدمت والی زموږ چې څومره ملګري وفات شوي دي شهیدان شوي دي الله دې هغوی له هغه جهان ښایسته کړي الله دې قبرونه منور کړي الله دې مخې ته رڼا کړي الله دې د مسلمانانو په ملکونو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي الله دې زموږ دې ملک له ترقي ورکړي الله دې په دې مملکت پاکستان کې امن او خوشحالي راولي الله دې د مسلمانانو د ملکونو حفاظت وکړي څومره ملګري چې دې ځای ته راغلي دي الله دې په خیر او عافیت باندې خپلو کورونو ته ورسوي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین ټول مرګرو ته اجازت ده ګورئ یو اعلان کوم مدرسو والاو ته بحیثیت صدر وحدت المدارس الاسلامیہ د ټولو مدرسو دپاره 2 ورځې به چوټي سبا او بله ورځ د ټولو مدرسو به 2 ورځې چوټي سبا او بله ورځ او د پنجپیر به راتلونکي جمعه نه تر بلې جمعې پورې چوټي ځکه دې طالبانو ډېر خدمت کړی راتلونکي جمعه نه تر بلې جمعې به چوټي او د هفتې په ورځ به انشاءالله سبقونه وایو ټولو ته د مبارکي دا جماعت اشاعت توحید و سنت خیبر پختونخوا د طرفنا ټول ته مونږه مبارکي ورکو کوم انسانانو پیرانو چې شرکت کړي دي الله دې ولې عظیم ورکړي